بسم الله الرحمن الرحیم. نن دویم سبق دی په باره د تشبیه مؤکد او مرسل کې. نو ګوره تشبیه مؤکد د دې معنی نه انشاءالله هم پته لګي، معنی باندې سوچ وکړي نو تعریف یې زده کړي. ګوره مؤکد د تاکید نه دی، ته زید منظری دی، شیر دی، اسد دی، او یو دا دی زید په شان د منظری دی. نو زید منظری دی، شیر دی، دې کلام کې قوت زیات دی. ولې ته ادات تشبیه لري کو، کاپ دی لري کو او دا زید دی په شان د منظري وګرځوندي کې تاکید دی، او زید په شان د منظري دی د مرسل ویل کی. یعنی دی کې دومره تاکید نه وي. ارسل یرسل ارسال په معنا د پرېښودو سره، یعنی دی کې د ادات تشبیه پرېښوده شوی. نو ګوره د دې تشبیه اجرا انتهایی اسانه ده، خو ادات تشبیه پکې ګوره که هو پکې نو مرسل او که نه پکې نو مؤکد. لکه انهن بیض مکنون، په دې کې که ان ادات تشبیه شته مرسل. حتى عاد كالعرجون القديم، دل کې ادات تشبیه شته نو دا څه دا مرسل. بعثت انا والساعة كهاتين، كهاتين کې ادات تشبیه شته نو دا څه مرسل. یا واصبر من المجزوم فرارك من الاسد، ته بر من المجزوم دغه جزام مرض والا داسې تخته په شان د منظري. نو ګوره دل کې ادات تشبیه چې کاپ نشتی نو دا تشبیه څه شو؟ مرسل شو، مؤکد شو. او دغه شان وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، دا غرونه به داسې ګرځي په شان د وریځې په شان. نو دلته کې کمر السحاب کاپ نشتی نو دا څه شو؟ تشبیه مؤکد شو. دغه شان ګورم هغه ولا یوثق وثاقه احد، دوی نشي تړلی په شان د تړلو د الله تبارک وتعالی باندې. نو دا تشبیه څه شوه؟ مؤکد شوه، ځکه دا د تشبیه پکې نشته. کوي ساقي په اصل کې یا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الانسان بالشر كدعائه بالخير. دا کاپ چې دی هغه ادات تشبیه نشته، دا مؤکد دی. دا شان رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمای ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، نو دا کمجرى الدم، دا کاپ ادات تشبیه بګی نشته نو دا څه شو؟ مؤکد شو. دا شان ګوره د مرسل لپاره مثالونه زده که ان عائشه فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. نو دلته کاپ چې دی هغه ادات تشبیه په دې کې شته نو دې ته مؤکد مرسل ویل کېږي. المال سیف، مال چې دی هغه د توري په شان دی، نفعا و ضرا، دا وجه تشبیه ده. نو مال په شان د توري دی، کاپ چې دی په دې کې نشته نو دا څه دی؟ دا هغه مرسل شو. العالم سراج، عالم چې دی د ډیوه ده، نو هغه په دې کې کاپ د تشبیه چې دی نشته، دا اصل کې العالم كالسراج. یا امتي كالمطر لا يدري لا يدرى اوله ام اخره، دلته کاپ ادات تشبیه شته نو دا څه دی؟ مؤکد دی. ان شاء الله د دې ترجمه د مرسل ان شاء الله د دې هغه اجرا اسانه وي. تاسو د ستقه اسانه زده کړئ، ادات تشبیه به کې ښکاره کېده نو دغه به څه وي؟ مرسل وي، او که پکې نه وه نو دا به څه وي؟ مؤکد وي.